نو چې شر الدواب شه دواب کې سپي داخل دي د آخرت دواب دي او د دوی نه ناکاره خلکه کافران. عبدالرحمن د پښتنو یو شاعر دی هم دا ویلی دي چې بې له خدای عبادت کړي هغه خلک چې بې د خدای عبادت کړي هغه خلک نارینه یې واړه خره او ښځې خري دي. رب یې پریښی دی د رب العزت نه سوا کفر باندې لګیا دي د بل چا عبادتونه کوي. نو دا نارینه خره دي او ښځې خري دي. الذین دلته الله پاک د دوی خبائث ذکر کوي. الذین هغه خلک عاهدت منهم چې تا معاهده کړې وه هغوی سره. د دې نه مراد بني قریظه و بنو نذیر تی مرادو. ثم لم ينقضوا بیا دوی نه د ماته کړي عهدهم خپله وعده فی کل مرة هر پیره چې تاسو کله وکړي ماته کړې نه ده. وهم لا يتقون ماتئ خپله وعده هر پیره چې تا سره کله وعده وکړي وهم لا يتقون دوی ځان نه ساتي د وعدې د ماتولو نه. نو فإما تثقفنهم کدا خلق تارا لاندې کړل فی الحرب په جنگ کې نو فشرد بهما اوزغلوا او ویروا د دې بني قریظه او د بني نذیرو د سزا ورکولو په وجه من هغه څوک ویروا خلفهم چې د دوی نه شاته دي. دا کافران چې تاسو وعده وکړي بني قریظه بنو نذیر همدوی وعدې ماتوي او یو ځل یې وعده سر ته رسولې نه ده. دا چې د په جنګ کې راونیول داسې یو سنګینه سزا وله ورکه چې د دې د سزا نه وروسته کافران ویریږي چې هغې و بیا لفظ مات نه کړي. داسې سزا لکه بعضې وخت کې یو سړی داسې ډېر ناکاره زخمی شي چې د دې زخم ته خلک ګوري او ډاکټر ورته ګوري هم ترې منډه وایي یریږي د زخم نه. داسې سزا دوی له ظالمانو له ورکړه لعلهم شاید چې دوی یذکرون دوی نصیحت قبول کړي. واما تخافن دا بل قانون دی او که ته چېرته یریږي من قوم ای د الله رسوله د یو قوم نه خیانتا د خیانت ته یریږي چې تا سره معاهده کړې ده اوس یره کې پروتي چې معاهده ماته نه کړي راسه. دا ظالمان د وعدې د پوره کولو نه دي. نو فانبذ الیهم نه هغوی ته ور وغورځوه معاهده علی سواء برابره ورنه ورته اعلان وکړه هلکه فلاني قومه ما تاسو سره معاهده کړله خو ستاسو په معاهده باندې زما اطمینان نشته. وعدې وکئ بیا موقع ته ګورئ چې موقع درته میلاویږي بیا جنګ کوئ. زمونږ او ستاسو وعده ختمه. ان الله بشک الله پاک لا يحب الخائنین مینه نه کوي د خیانتګرو خلکو سره. ولا يحسبن الذين خیال دی هغه خلک نه کوي چې کافران دي سبقو چې دوی به مخکې شي او به تښتي خلاص به شي زموږ نه. دا خیال مه کوه چې زه به د مسلمانانو نه بچ شم او تخلاص به شم او منډه به کم. انهم لا يعجزون دوی الله نشي عاجزه کولی. واعدوا لهم تیارې وکئ تیار کئ مسلمانانو دی کافرانو د پاره ما د هغه وسلې استطعتم چې ستاسو څومره طاقت دی من قوت د وسلې طاقت چې هغه من رباط الخیل چې هغه ساتلې شوي اسونه دي. د قرآن د نزول په زمانه کې
د جنگ آلات اسونو ترهبون به تاسو بیروی په دغې اسونو باندې عدو الله د الله دشمنان وعدوکم او ستاسو دشمنان واخرین نور خلق بم پی ویروی من دونهم چې د دغې کافرانو نه سوا دي چې منافقان دي لا تعلمونهم تاسو اوس نه پیژنئ الله یعلمهم الله یې پیژني من رباط الخیل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الخیل معقود فی نواسیها الخیر الى یوم القیامہ دا اسنو پتندو کی خیر دا تڑلے شوی پروت تے تر قیامت پوری یعنی تر قیامت پوری با اسن مجاہدینو تا خیر رسی ہر زی کی گاڑے کار نکی پغر کی گاڑے کار نکی اغزی کم دا اسن کار کی دغه وجه نبی کریم علیہ السلام بعد اغا مجاہد لپ غنیمت کی ڈبل حصی ورکولی چی دا کم مجاہد با اسخ پلو او دا معلومه شولا چی جہاد با تر قیامت پوری کافرانو سروی وما تنفقو من شئین کم شئ چی تاسو خرچا کی دی یو شزن دا اللہ پلار کی یوفا الیکم تاسو لبی پورا درکلی لیشی اجر وانتم لا تظلمون تاسو سر بچری زیتی نکیگی زیتا دا چی تخ عمل ہوکیو اللہ داغی بدل در نکی بل قانون دے جہاد دا پارا وَإِن جَنَحُوا کدا کافرانو میلان اکڑلو لِسَلْمِ صلح کولو دا پارا مسلمانان با اول کافرانو تا دا صلح مطالبی نکی دا صلح دا کمزورتیا علامه دا خو که کافرانو مطالبه دا صلح اکڑلا بیا ورسره کوي